یو بت شکن هغه ابراهیمو څه فتا لفظ ورته استعمال شولو قرآن ورته ویله څه فتا یو بت شکن هغه نه بعد علی المرتضی څه کعبې کې د دوش رسالت باندې قدم یې کېښللو بتان یې پاش کړل ځکه رسول الله ورته ویله څه لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار ازر کوم کاروبار و هغه انده و چې بتان بی جوړول تراش بی کړل تیګونه لرګیونه بتان بیا هغه د نورو زامنو ته ورکول چې د بازار ته بوزوي رسۍ به ورکې وتړله په مټ بی کړل چې د بازار ته رسه ګرځوي بازار کې کچوک بتان خلی بتان بی خرڅول ابراهیم علیه السلام ته دی چې خاطر سي چال وکا د بتان یو ته وتړل رسۍ ور کړل په مټ کې ونی څمنډه چاله بازار کې بتان د خرڅوا ابراهیم علیه السلام کسه هو ځنه شیونه فطرتي دي عقلي دي ابراهیم علیه السلام څو قرآن تلاوت نه وکړي څه حدیث تلاوت نه وکړي وحی ور باندې نه وی راغلی بیا هم هغه اسمان نه هغه میاشتې نه هغه میرسترګي نه خدای پیژندلو څه نه څه کله یو وړي شي بغیر د خالق پیدا نشي کېدای د ټول اسمان کائنات بغیر خالق څنګه پیدا کیدای شي چې کله د بتان بي بازار ته وړل زمکی به سی به څکول ابراهیم علیه السلام زمکی سی څکول کسه بوتي هغه خدای مقام کیو زمکی سی به څکول او طویله به تکلمی مو خبري وکا بیا به وبو کې چې ته وبو ټان وي وبو کې به ډوب کړلو بیا به رو بسلو طویله مو خبري وکا ته خدای کنه ته خود مو خبري نشي زمانو دا ولې د نور زمانو کله چې دا ولې دالو ابراهیم علیه السلام پلار ته ازر ته ویل چې د سره کور ته کوي هغه بقاعده بیا باندې کړل ویل ته نوازي اوس دغه ځای کې کسا قرآن سے ایدہ لگا پڑھو وہی قرآن 17 نمبر سفارہ دے انبیاء سورہ انبیاء دے وہ 52 نمبر 51 نمبر نظر تلاوات کو بلکہ 50 نا داغا قرآن سے آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اللہ رب العزت ہی چمو ابراہیم تا رشد ویر کو پویا مویڑا کڑلا فهم ویر کړلو من قبل وكنا به عالمين مودي باندې بوي چې د ابراهيم عليه السلام توحید پرست انسان دی مو پویدو وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ دې بابا دا تماثيل دا کوم بتون موجود دي دا چه دي سره تاسو عبادتونه وتکاوي دا څه حیثیت لري قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين وتید داغا مو پلار نیکو ته عبادت کړي دي مو بیا عبادت کو ان دا دلیل ایمو ته نه نیاشتا دا کورویل کوي ورکه دا شریعت کې جایز نه دی ایمو پلار نیکو دی باندې عمل کړي دی ځکه و خدای باندې تو پلار نیکو خو خدای ولی نه وکنه ایتو پلار نیکه خو مجتهد نه و کنه ایتو پلار نیکه خو پیغمبر نه و کیدای شي پلار نیکه د غلط لیاري باندې وي ضروری خو نه ده هر یو کاری ما پلار نیکه کول مغازه وکم قرآن بقاعده بار ویلی دي چې د پلار نیکونه لیاري جهالت لیاره خودی مغازه ونیو دریږي د ابراهیم ته دی ای قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين مولدنی چې مو پلار نیکه هم دی باندې عبادت کولان دغه بتونو ته څنګه وروتی اوس متا قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ودې د څه وې تو پلار نیکه ټوله گمراهي کې وای کله عبادتونه مکول بتونه دا گمراهي با ما کوي دا عبادت قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين ودې د څه اوس مت حق خي خاطر غلې کنه مو سره ټوکی ټکاری کوي بځه وای مخدای پسې ته څنګه مخدای پسې خبري کوي ته خود بیزتی کوي د خدایانو قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين ودیدنا سبازینو یم حقیقت کی د اسمان او د زمکی د ټول کائنات خالق هغه رب دی هغه ډیر عظیم پروردگار خوشنودی پارا انبیاء اولین و آخرین باندې بلند صلوات دا تاسو کوم کوي دا او شرک دی دا بت پرستی دی دا کفر دی دا حرام دی دا ما کوي وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين خو یاد وساتئ تاسو چې لګ لور شي کنه دا بوتون مته پاتې شي دا بوتون به زب چټ رکړی کوم دا به زم تاوم زب څه سوچ دوی ته کوم ته ایت تاسو چې لور شوي فجعلهم جثاثا الا كبين لهم لعلهم اليه يرجعون
هغه نه بعد یې څه وکړل؟ هغه ټوله بتان یې مات کړل او کوم غټ بوت پاتې و هغه کې رسۍ هغه کې تبرګی ور واچولو برېښ للو نور ټوله یې مات کړل. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. کله راغللو نمرود کسان ویلې دل بتان ټوله ټوک ټوک شوي دي، خدایان یې ټوله مات شوي دي. وی ویل چې دا کار چا کړی دی؟ دا خو یقینا ظلم یې کړی دی، دا چا وکړو؟ قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. ویلې مو یو ځوان لیدلی دی. فتا څه ته ویلی شي؟ جوان ته. مو یو داسې جوان لیدلی چې ابراهیم نه مای وه هغه دا خبرې کولې. لہذا یو بت شکن هغه ابراهیم و څه فتا لفظ ورته استعمال شولو. قرآن ورته ویله څه فتا یو بت شکن هغه نه بعد علي مرتضی و څه کعبې کې د دوش رسالت باندې قدم یې کېښللو، بتان یې پاش پاش کړل. ځکه رسول الله ورته ویله څه لا فتا الا علي لا سيف الا ذوالفقار. فتا جوان ته ویل شي. ځکه رسول الله ته فتا لا فتا الا علي، علي نه علاوه بیا هیڅ بل جوان نشته. او اغنى بعد قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ستړي خو نه وي شوي. قرآن دې خوند کوي. دوی آیې ترجمه به وکم ثواب دې تاسو ته. یو صلوات تاسو ته بی بی زهرا باندې. قالوا فأتوا به على أعين الناس. اوس دغه ځوان د سلک خلکو منځ کې راولوي. چې بتانی موت کړي ابراهیم نمای دی لګي راولوي لعلهم يشهدون. ما ټول خلک لګ وکسي دي څه ورسره کوو. قالوا أأنت فعلت کله راوستو. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهیم. او ابراهیم توي مخدایان موت کړي دي. ودي قال بل فعله. هغه طرف ته اشاره وکړه کبیرهم چې دا دوی کوم مشر دی دغه بودا ټول موت کړي دي. هذا فاسألهم ان كانوا ينطقون. تربیغه نه ویلا شرط یې ولګولو ان كانوا ينطقون. کچېرې دا خبرې وکړي نو بیا غوټه موت کړي دي، که خبرې نه وکړي بیا مو موت کړي دي. خدای ورته نه ویلا مفهوم سره پوه کچېرې دا خبرې وکړي پوه شه چې دا غوټ دغه ټوله موت کړي دي. کله چې دا ورته ویله فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. ځان سره سوچ وکړو چې یقینا دا خو کیدای نشي څه بوت څنګه یو بل ته دا خو بیسیلی وي دی. اغنه بعدو ته ویله قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. تاسو داسې خدای عبادتونه کوئ چې هغه نه ښېګړه دسه کوی شي نه بد سره کوی شي. بس دغه ځای کې دلیل راوباسلو چې دغه خدای خپل لاسو سره ونه واخلوئ، خپل لاسو سره تیږه واخوئ، بیا یې تراش کوئ، بیا یې خپل لاس سره جوړ کړئ، بیا ورته کښېنئ سجدې ورته کوئ. لہذا اللہ رب العزت ذات نے علاوہ چوتھا سجدہ چوتھا عبادات نہ کی گی ورورا.